نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم. سورة الفتح شپږشتمه پارا اتلسم آیت صلح حدیبیه واقعہ شروع اس پر آیاتن کی د صلح حدیبیه د شریکو صحابه کرام و فضیلت او مرتبہ مقام ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی چکم مومنان تاثرہ پیغمبر علیہ السلام دا حدیبیہ پدی مقام کی پبیعت کی شریکو زد دغا مومناننا خوشالی نبی علیہ السلام سرا پدغ مقام تقریباً پنزل سو صحابہ کرام موجود حدیبیہ پا مقام چی دکی کرد ان لاندی نبی علیہ السلام سرا دوی بیعت کولو. اللہ فرمائی زد دین خوشالی زد رضائم. دا آیتی کریمات اہل السنہ والجماعہ مذاہب اربعو دا یو بنیادی عقیدی دلیل. اہل السنہ والجماعہ سلور مذہب مسلمانان اجماعی عقیدہ دادا چھ صحابہ کرام دا معیار دا حق او معیار دا دین دے یعنی دا حق دا پارا پیمانا دا حق دا پارا معیار دا صحابہ دی کہ یو سڑیخ پلزان پا حق قتل غواری نو صحابہ تا دی اگوری کہ دا دو جن دا دا عقیدہ دا دا عمل دا صحابہ پشان او دا دو دا عمل عقیدہ او جن صحیح دی او کدا صحابو پشان نو بیاد دا ایمان او دین او عمل صحیح ندی. ولی زکا صحابہ دا پیغمبر علیہ السلام اول شاگردان او مومنان داغین اللہ خوشحال پاک خلقو نیکان خلقو چه اللہ دا چانا خوشحال دی نو تک زان اللہ خوشحال والغواری دا غیب طریقہ روان شو. دا دی وجنا زمان دا مسلمانانو عقیدہ دادا چه پس دا پیغمبرانو نا پا مقدس مکہ پاک خلق صحابہ دی. اس اللہ ویزو دا حدیبی والا صحابو نا خوشحالے خدا نیکان خلق دا اللہ خوخو اس کی یو سڑی ہوئی چنا لکہ یو بی ایمان و کافر را پاس یا غوی ابو بکر صدیق سیب زن نمانم اللہ ویزی منم زی خوشحالیم تی زما خوخ دیو دی ویزی نمانم دا سڑی مسلمان ندی دا غٹ کافر یو سڑی ویزو عمر فاروق سیب نمانم اللہ ویزت خوشحالیم او دی ویزی نمانم نو دا خود اللہ پا خوشحالی دا اعتراض نو چی دا اللہ رب العالمین رضامندی نمانی خدا سڑی مسلمان ندی نو صحابہونا اللہ خوشحال دی وجنا زمان استازو دا جماعت نو اہل سنت والجماعت دی. جماعت نو مراد دا صحابو ٹولکی او ڈلد من صحابو پسیزو صحابہ چا پسیت دا نبی علیہ السلام طریقے پسی براہ راست اگر دا کلاس طالبان
چې نبی علیہ السلام سره کوم دین ډایرکټ چا زده کو هم دغه شاګردان صحابو زده کو نو چې الله د شاګردان نه خوشاله د خدغه شاګردان نیکان خلک نو کله صحابو پسې یو سړی خبره کوي کاغه شیعه دی او که غیر شیعه دی دا بی ایمان دی منګو تاسو په وطن کې شیعه مسلمان وای لیکن شیعه د خپل کفري عقاید په بنا د دایر اسلام نه خارج او کافر دی اگر چې قانونا مسلمانانو ډله کې دي خو شرعا نه شرعا هغه صحابه اولنی نه مني د شیعو خو د کفر ډېرې وجې خو یو پکې دا ده چې دوی صحابو پسې خبرې کوي د صحابو تنکیس تحقیر او توهین او تکفیر کوي او دا کفر کله چې صحابو بیعت وکړو نبی علیہ السلام سره او د هغې نه بعد بیا معاهده وشوه د کافرانو سره د نبی علیہ السلام نو په معاهده کې کافرانو ډېر سخت شرطونه ولیکل نو صحابه پې خفه وو الله پاک اطمینان او سکینه نازله کړه او د حدیبیې د معاهدې نه لږ وخت بعد په اووم کال د هجرت باندې خیبر فتح شو الله نږدې فتح ورکړه ځکه د شپږم کال په آخره کې حدیبیه وشوه او د اووم په شروع کې د خیبر فتح وشوه او بیا الله جل شانه په دې مسلمانانو خپل انعام احسان ذکر کوي چې تاسو سره وعده کړی تاسو سره به ډېر غنیمتونه درکوم هغه غنیمتونه تاسو ته خیبر کې ملو شو او د دین علاوه نور فتوحات به هم درکوم داسې فتوحات چې ستاسو خپل د هغې طاقت نشته زما په فضل به هغه فتوحات کوي مفسرین فرمایي چې دینه مراد د فارس او د روم فتوحات چې دا مسلمانانو فتح کړل صحابو دور کې روم فتح شو فارس فتح شو عمر فاروق رضی الله عنه دور کې او بیا عام طور مفسرین لیکي د قیامت پورې څومره فتوحات کیږي په دې ټول په دې آیت کریمه کې دا ټول ذکر دي چې تاسو ته به ټول فتح درکو قیامت پورې فتح په جهاد کې د مسلمان په هر صورت کې کامیابی ده که مسلمان ته شکست ورسیږي شهید شو ګټه او که مسلمانان غالب شي او فتح عمومي بیا هم ګټه مسلمان په دواړو کې فتح په دواړو کې ګټه مخکې سورې توبه کې تیر شوي او بیا الله جل شانه فرمایي چې دا کافر دومره بزدل دي که تاسو په دې د حدیبیې په دې مقام حمله کړې او جنګ ورسره کې دي به تښتېدلي دا دومره بزدل دي د دې څوک د خلاصي نشته چې چا ځان بچ کړي لیکن الله رب العالمین فرمایي چې دغه د حدیبیې په مقام ما خپل انعام په تاسو د جنګ نه بغیر مې ستاسو دا معامله ختمه کړه او بیا د دې کافرانو قباحت ذکر کوي چې دا دومره بیکاره خلک دي چې او کافران دي او بل خلک مسلمانان د بیت الله نه منې کوي د مسلمانانو قربانۍ حرم ته نه پرېږدي او بیا الله جل شانه فرمایي کچری دا کافران د مسلمانانو نه جدا وي نو ما بدیل دردناک عذاب ورکړو لیکن په مکه کې مسلمانان کافرانو سره اوسېدل چې کوم مستضعفین مسلمانانو کمزوري مسلمانان ضعفاء اسنه چې تاسو په کافرانو حمله کړو مسلمانانو تاسو نه تکلیف رسېدلې وي نو دغه بس تاسو لپاره صحیح نه و الله جل شانه فرمای ما د جنگ نه تاسو وساتلی مسله په صلح حدیبیه سره ختم شولا او بیا فتح د مکی او پسې په اتم کال باندې وشولا کافران ته الله جل شانه ذلت ورکو او مسلمانان ته الله پاک کامیابی ورکو بل دې کافرانو کې ضد دي ضد پکې څنګه دي کله چې د حدیبیه په موقع نبی علیہ السلام ولیکل بسم الله الرحمن الرحیم دوی نه داسې ملیکا ولیکه بسمک اللهم چې بیا ولیکل چې دا خط د محمد رسول الله د طرف معاهده وای نه داسې ملیکا مونږ ته د الله رسول نه منو ته ولیکه چې محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم ته ولیکه چې د عبد الله زوی ولیکه
اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا او صحابہ کرام تپدی موقع باندې سکینہ نازل کړ هغه لیکل اصول او مغه شان کافرانو د خپل وعده خلاف ورزي وکړه اگر چې دی عمره ته په کال پرې نم خودل لیکن 2 کال بعد هغه ارس ختم شو او مسلمانان الله پاک فتح او کامیابی نصیب کړ مکه مکرمه فتح شو او پرون تیر شو چې د حدیبیه په موقع باندې مسلمانان 15 پکې 2 کال تیر شو اتم کال هجرت د رمضان په میاشت کې بیا چې فتح د مکی وا د مسلمانانو تعداد لزر شو نو په 2 کال کې مسلمانان دومره زیات شو د الله جل شانه امداد نو فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين فتاقي سر الله پاک خوشاله دي د مؤمنانو نا اذ يبايعونك تحت الشجرة کرچ دوی تا سره بیعت کولو لاندې د کیکر د اونینا فعلم ما في قلوبهم الله پاک پیږي پاس چې د دې مؤمنانو په زړونو کې دي مغاهده کې چې کوم لیکل کېدل باغی مسلمانان خپو کافران څومره سخت خبر لیکي الله پاک یې زپیږي فانزل السکینة علیهم پس اللہ پاک نازل کر سکینہ اطمینان پدی مومنانو واثابهم فتحا قریبا او اللہ پاک پبدل کی ورکر دیتا فتحا نزدید خیبر ومغانم کثیرت نوڑیر غنیمت یاخذونا چدی اخلی وکان اللہ عزیزا حکیم دی اللہ پاک غالب و حکمت والا ذات وعدکم اللہ مغانم کثیرت اللہ پاک تا سروادہ کئی د غنیمتونو ډیرو تاخذون جتاس به حاصله وي فعجل لكم هذه پس الله پاک بجلې سره درک تاسو دا غنیمت د خیبر وکف ایدی الناس عنکم او الله پاک بن کړ لا سره د خلق تاسو نه پجن کی ولتكون آیه للمؤمنین او د پارا دی چې شي نقد مؤمنانو د پارا ويهديكم صراطا مستقيما او الله پاک رحمای کی تاثر لار برابر د لار د توکل او اخرى نور فتوحات لم تقدروا علیه چې تاسو نه قادر باغی باندې قد حاط الله بیا پتقی سر الله پاک حاط کړی د باغی باندې وکان الله على كل شيء قدير او د الله پاک هر څه باندې قادر ولو قاتلكم الذين كفروا او کچری تاسو سره جنگ کړي کسانو چې کافران دي تاسو یو بل سره جنگ کړي وي د حدیبیه په دې موقع باندې لولوا الادبار نقام قابد اړول تاسو ته شاګان تختیدلې بو ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بیا بدین مندل د خپل ځانون د پاره دوست او مددگار سنت الله التي قانون د الله پاک غره قد غلط من قبل چې په تاخير سره مخکم تیر شوی چې د مؤمنانو فتح او د کافرانو شکست ولن تجد لسنت الله تبديلا او تبنمي قانون د الله پاک د پاره تبديل او تبديل هم الذي كف ايديهم عنكم او د الله پاک غزاد چې بند کله سنت دي کافرانو استاسنا او ايديكم عنهم او الله پاک بند کړ استاسو لا سنت دوینا بے بطن مکہ فوادی د مکی کی مراد نه حدیبیه دا من بعد ان اظفرکم علی پس داغنا چلا پاک تاسو غالب کړي په دی باندې وکانه الله بما تعملون بصیرا او د الله پاک عملون استاد باندې خبردار هم الذين كفروا هم دا کسان دي چې کافران دي وصدوكم عن المسجد الحرام او دي تاسو بن کړي د مسجد حرام بیت الله د عمرینا والهدي او قرباني بند کړي معکوفا من کړي شي ان يبلغ محل دا جرسي بل زيد حلالتا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات او کچرینو سړی مؤمنان او زنانا مؤمنان په مکه کې لم تعلموا چې تاسو غن پی جندل انت تدعوهم دا چې تاسو باغیل تکلیف پر کې پیمال به کوي فتصيبكم منهم معرة بغیر علم پس اوبرسیږي تاسو تر دین نقصان یا د دین عیب د دین شرم بغیر د علم او پوها یعنی په خطایا به تاسو مسلمانان ته تکلیف ورسول لیدخل الله فی رحمتی من یشاء لپاره دې چې الله پاک داخل کی په خپل رحمت کې چاته چوغواړي
لو تزيلوا کچری دا کافران جداوی د مؤمنانونا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما خامقام بعذاب ورکړو کافرانو تربین دردناک عذاب اجعل الذين كفروا زکچی ګرځي کسان چې کافران دي فی قلوبهم فقبل زرون کې الحمیت زد او عناد حمیت الجاهلیت زد جاهلیت فانزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنین پس الله پاک نازل کړه سکینه په پیغمبر خپل په مؤمنانو باندې والزمهم کلمت التقوى والله پاک لازم کړه په دې مؤمنانو باندې کلمت التقوى وكانوا احق بها ولا او بودا مؤمنان حقدار د دې تقوى او اهل د دې وكان الله بكل شيء عليما او د الله پاک په هر څه باندې په خبردار ذات واخذ الحمد لله